مړي پسې د اول ورځ خیرات، د دویمې ورځې خیرات، د درېیمې ورځې خیرات، څلوېښتي دا جایز کار دی. په میلاد کې د یا رسول الله یا محمده چغې وال ښه کار دی. اولیاء د لومبۍ جمعه ده، د دویمه جمعه ده، د درېیمه جمعه ده، دغه دریو جمعو پورې غالبا کېږي. دا درې جمعې کول په دې مړي پسې حرام دي، ناجایز دي. اوس وي دا د دې مړي د تختې الوا ده، په تخته چې پروت وي لمبۍ نو چې هغه څنګه دننه کړي نو دلته د تختې الوا پخه شي، د دې پخول هم حرام دي او خوړل هم حرام دي. بیا چې کله دا مړی د تختې نه رابار شي او د کټ بار کېږي په کفن باندې کې، نو دې چې وړي نو بیا لړمي الوا پخېږي، نو هغه لړمي الوا پخول او د دې خوړل دواړه حرام دي. بیا درېیمه پسې دا کېږي چې دا درېیمه ده نو خیرات پسې وکړي، دا هم حرام دي. حدیثو کې درې ورځې چوله بلول، اور بلول، لوګي کول په دې کور کې ټیک نه دي. نو دغه درېیمه کول د دې پخول هم ناجایز دي او خوړل هم ناجایز دي. نو چې دغه درې ورځې پوره شي اوس دا لومبۍ جمعه ده، نو په دغه لومبۍ جمعه باندې دا خوراک پخول هم ناجایز دي او د دغه خوراک کول هم حرام دي. دا حرام لغیره دي. دا چا چاول پخکړي دا چاول ذات پاک دی، خو دا د دې سکار د وجې نه حرام شو. دویمه جمعه پسې کې هم حرام ده، درېیمه پسې کې هم ناجایز ده او خوراک حرام دی. اوس پسې څلوېښتي کوي، د دې څلوېښتۍ کول هم ناجایز او حرام دي. دا وی څلوېښتي ده دی. بیا وی د کلیزه ده، دغه کلیزه کول او د کلیزه باندې خوراک پخول دا هم حرام دي او ناجایز دي. بیا وی د لومبي اختر راغی، د دې مړي لومبي اختر راغی، په دې اختر کې پسې غم ښکاره کوي چې غم جوړ کړي. هغه لومبي ما خبره وکړه، خلک ولا دعا او تعزیت لرازي، بل لري چې په هغې کې خوراک تیارېږي. دا دواړه کارونه حرام دي، ناجایز دي. اوس ګوره په مړي پسې خیرات کول هر ټیم جایز دي. بیا وایي ته پکې د خیرات خبره نه کوي، د خیرات ته ناجایز وایي. په مړي پسې هر ټیم خیرات کول جایز دي، که چاول پسې پخای، که پسې سنډال حلالی، که پسې میخ حلالی. خو د جمعې ورځ خاص کول ولا ناجایز دي. بس هر ورځ چې پخه کړه پخه کړه. په مړي پسې دعا کول هر ټیم جایز دي، خو چې ته ځې او د ځان سره دې سورت یاسین او یا قرآن وړی او د مړي د قبر خواته ناستې، دا ناجایز دي. دا قرآن نه والی جومات کې کښېنه ختم ولی وکړه وروايه به هغه پسې بالکل جایز دي. خو که تا د اختر په سر سورت یاسین او یا قرآن وړی او د مړي د قبر سر ته ناستې، دا ناجایز او حرام دي. نو دا کارونه څه جایز دي خو د دې څه وجو نه ناجایز شي.